ما سره د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي مولانا خانزیب صاحب ناست دی. د هغوی نه اورو چې هغوی د دې نننۍ غونډې په حوالې سره دا غونډه به پښتنو ته څومره وده ورکړي په دغې حوالې سره ورته خبرې کوو. مولانا صاحب دا راته ووایي چې دا کومه غونډه ده د باجوړ خاورې دې ته یقینا په خپله باندې هم خپلې وینې عطیه کړې، شهادت یې ورکړله. نو څه فکر لرئ چې دا غونډه به د پښتنو لپاره څومره فایدهمنه ثابته شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته فایدهمنده غونډه ده، ګټوره غونډه ده. د دې جرګې کېدل او د دې پښتنو مشرانو ځوانانو راغونډېدل دا د دې جرګې کامیابي ده. ځکه خو د دې جرګې د جوړېدو نه وړاندې چې کوم دی ډېر خنډونه په دې کې جوړول کېدل او هغه خلک هغه قوتونه چې هغوی ظلمونه کړي په دې خاوره باندې د هغوی د پالسو په نتیجه کې دا خاوره سوې ده، دا قام وژل شوی دی. نو زما په خیال باندې د دې جرګې دا کامیابېدل، دا راغونډېدل دا کامیابي ده. خبرې روانې دي په جرګه کې، مشران خپل خپل رایګانې فکرونه شریکوي او کم چې په دې خاوره شریک اجتماعي مسایل دي، مسایل دومره زیات دي په دې خاوره. زما په خیال باندې که د یو ضلع د مسلو نه موږ ځان خبر کړو نو د ټول پاکستان عمره مسایل په یو ضلع کې په دې 20 کاله کې موږ ته جوړ کړل شوي دي. او بیا هم کوشش روان دی چې د باجوړ نه تر وزیرستان او تر د جنوبي پښتونخوا پورې زمونږ چې کوم اجتماعي شریک مسایل دي چې د هغې نه د قام ته تکلیف دی د بدامنۍ په شکل کې زمونږ د وسایلو چورتالان روان دی. تجارت لارې د دې قام چې کوم دی د سنټرل شا د افغانستان سره تړل شوي دي او دلته کې غریبي او بېروزګاري چې کوم ده دا جوړه شوې ده. زمونږ ځوانان نور وطنونو له مزدورو له روان دي. نو دا د قام مسایل دي په دې خاوره باندې. د هغې دپاره دا ولسونه غواړي چې حل راوباسي او د هغه چا نه غوښتنه وکړي، هغه چا ته ګوته ونیسي چې د چا د غلطو د ناکامو پالیسیانو په نتیجه کې په دې وطن کې اور بل کړل شوی دی. موږ دا غوښتنه کوو. پرون هم په دغه جرګه کې ډېر مثبت تجاویز او رایګانې مخې ته رالي چې جرګې خو شوي دي د پښتنو په خاوره په تاریخ کې وخت په وخت باندې په نږدې وخت کې شوي دي. نو دا هم لومبۍ او اخري جرګه نه ده انشاءالله. تر څو پورې چې د دې قام مسایل حل شوي نه دا جرګې به رواني. راغونډېدل د پښتنو دا کامیابی ده. مسایل ډیر جوړ دي، مسایل ډیر ستر شوي دي، ډیر خواره شوي دي. داسې یو د مسایلو ته غوټه او پرانستل تړل نه کیږي. خو د دې جرګې یا د داسې جرګو د اعلامیو د پریکړه لیکونو په رڼا کې موږ ډاډی انشاءالله ولس دې مایوسه کیږي نه، ډاډه دې اوسېږي چې دا پښتانه بیدارېدل، دا پښتانه رایو کېدل. زموږ په دې خاوره امن به هم راځي، زموږ په دې خاوره به خوشحالي هم راځي. دا پښتانه به په خپل وطن کې څوک نه وژني. خو د قام بیدارۍ دا ډیر ضروري دی او دا د جرګو تسلسل به انشاءالله روان وي. مولانا صاحب پښتنه خاوره همیشه د جنګ او د یلغار مخامخ پاتې شوې ده، د دهشتګردۍ مخامخ پاتې شوې ده. باجوړ په خصوصي توګه باندې دغه بیا ډېرې قربانۍ ورکړي دي، میسنګ پرسنز دي. نو ستاسو د 2008 نه د 2013 پورې په صوبه کې هم حکومت پاتې شوی دی. اوس هم ستاسو عوامي چې کوم مرکزي چیرمین دی، صدر دی ایمل ولی خان، هغه سینیټر هم دی. د دغې میسنګ پرسنز لپاره ستاسو څه پیغام دی؟ دغه خلک دلته کې د نن راغلي دي، د دې مطلب دا دی چې کوم لوکل د ANP یا چې کوم لوکل سیاسي قیادتونه دي هغه فیل شوي دي. ځکه دا خلک په دې مجبور شو چې د دومره لرې نه هغوی دغه خپل چې کوم میسنګ پرسن دي، د چا پلاران دي، د چا ورونه دي، د چا نور داسې نږدې رشته دار دي، هغوی تصویرونه یې بهر دې ځای کې نیولي دي. څه پیغام هم دی؟ سینیټر صاحب ته هم څه پیغام دی چې دا مسله په سینټ کې هایلایټ شي، هایلایټ نه شي؟ څه پیغام دغې حوالې سره؟ داسې ده چې مسایل خو د ډېر وخت نه دي. عوامي نېشنل پارټي چې څومره زموږ وس دی وخت په وخت په هغې غږونه هم شوي دي. کوم لا درکه خلک چې دی باقاعده په دې احتجاجونه موږ کړي، د دوی د ډېټا د راغونډولو دپاره هڅې شوي. باچا خان مرکز کې 2 کاله وړاندې قامي جرګه وه، همدغه شانته کې د آرمي پبلیک سکول او نور چې کوم د لا درکه خلکو نمایندګانو هغه هم هغه غونډې ته راغلي. زما په خیال باندې دلته کې ناکامي چې کومه ده دا د کوم سیاسي ګوند نه ده، دا د ریاست فیلیر راغلی په دې خاوره. ریاست ناکامۍ ته تللی دی. ریاست موجود دی، کردار د ریاست نشته، یا یې نه ادا کوي یا په دې هر څه کې ککړ دی یا په کې لاس لري. ځکه موږ دا ګڼو چې دا بدبختي، دا بدمرغي چې کومه جوړه ده د دې دپاره یوازې عوامي نېشنل پارټي د هغې د وس خبره دا نه ده چې دا مثلا ټول سیاسي ګوندونه دې وخت کې موږ وینو چې د پښتنو اقتدار د چا په لاس کې دی؟ په قامي اسمبلۍ کې د پښتنو په نمایندګۍ څوک ناست دي؟ ایمل ولی خان په سینټ کې د جنوبي پښتونخوا
پښتنو په مشرۍ باندې رالي په قامي اسمبلی کې زمونږ یو ممبر په دې وخت کې نشته چې هغه زمونږ د قام په مسله باندې غږ پورته کړي صوبایي اسمبلی کې زمونږ نثارباد بدري مشر کېږي چې راغلی دی او سهار او ماښام چې دغه وس کېږي د قام په مسله باندې غږ کوي آیا دا نور دریش خلک چې دلته ناست دي دا پښتانه نه دي یو سل دریش خلک دې پښتونخوا اسمبلی کې په کار دا چې ټول سیاسي ګوندونه یعنی ووټ د پښتنو نه چې څوک غواړي نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د پښتنو په مسله خبره مو وکړي دا د قام په مسله باندې خبره مو وکړي لا درکه خلک موږ غوښتنه دا کوو انشاءالله دا به د نننۍ جرګې د اعلامیې برخه کېږي چې ژوندي انسانان لکه د مړو په شان رکول دا د انساني جبري جرم وګرځولی شي دا د انسانیت سره جرم ارتکاب کول دي د پاکستان آئین دا وایي چې یو سړی څوک ونیسي د ریاست کومه اداره په 24 غنټې کې به عدالت ته وړاندې کیږي زنانه راغلي ماشومان راغلي دي او پریادونه دي 2 غنټې پرون ډاکومنټري باغې وچلېدله چې لس کاله وشو د مرګ او د ژوند د هغې پته نه لګي پښتانه وایي که وجلي هم موږ ته ووایي چې دغه خبر دی دلته هم وجلی دی دا ناکامي دا بدبختي دا د ریاست د غلطو پالیسو په نتیجه کې جوړې شولې پښتانه بغاوت نه کوي پښتنو د ریاست نه انکار نه دی کړی ریاست پښتانه نه قبلوي ریاست د پښتنو مسایل نه حل کوي په دې پنجاب کې څنګه امن راوستي په دې سم کې څنګه امن راوستي په دې پنجاب کې څنګه کارخانه جوړه کړي په دې پنجاب کې څنګه د واګالار کولاو ساتلي چمن او ناواپاس او د لیټۍ کندون او غاښي کندون زمنګ بند ساتلي دي یو ریاست دی رویې دوه دي موږ دا غوښتنه لرو چې که څوک دا غواړي چې دا ریاست چلو نو پښتانه د دې برخه دي زمون خاوره د دې ریاست پاکستان پښتونخوا په پاکستان نه ده جوړه پاکستان په پښتونخوا باندې جوړ دی 1,91,000 مربع کیلومتر جغرافیه د پښتونخوا تر د جنوبي د پاکستان برخه ده یو لوی خاوره برخه ما پرون په وسایلو خبره کوله د پاکستان چې څومره نیچرل ریسورسز دي نو 50% وسایل د پښتونخوا وطن ورکوي پاکستان ته دا د سرو زرو ډکه خاوره ده شتمنه خاوره ده مالداره خاوره ده او چارانه غریبه کړي ولې غریبه کړي ځکه بدامني ده چې بدامني هلته نه تجارت کیږي هلته نه ژوند کیږي نه روزګار کیږي نه تعلیم کیږي نه اقتصاد جوړیږي ځکه زمونږ لومبۍ غوښتنه دا ده په دې جرګه کې به دا اعلانېږي چې یو بمي چاودنه نه منو په دې وطن کې یو پښتون وجل نور نه منو د یو جماعت مدرسې بازار چې کوم دی ورانول او بمبارول نور نه منو د یو پښتون نه په زور پیسې اخیستل نه منو یو پښتون لا درکه کول دا نه منو په دې خاوره باندې دا زمونږ قامي مسلې دي او دا هر چا ته پیښې دي ان شاء الله موږ ډاډی چې د قام دا راغونډېدلي نو پر ریاست باندې به زور راوړو مسایل به حل کوي که مسایل نه حل کول د دې قام جرګې به ورته بې کېږي بیا د دې قام خوښه ده چې کومه لارې خوښوله زموږ څخه ده ډېره مننه مولانا صاحب خوشحاله اوسئ